کله په مالو سړی یریږي چې ایمان لري څوک کله میدان کې رستو کېږي چې ایمان لري څوک سر په کف سینه ډال د قدم د شوق په میدان د خپل اسلام نه قربانېږي چې ایمان لري څوک میدان جنګ لره ورځي لکه زمری په میدان تیغو توپک نه نستنېږي چې ایمان لري څوک نن به معلوم شي محمد عربي ګران دی پچا نن به په حقه معلومېږي چې ایمان لري څوک شمع د دین د محمد رسول الله بلده لکه پتنګ پرې ستی کېږي چې ایمان لري څوک سودا د مالو سره نن د په میدان د سیالۍ د په سودا د سر خوښېږي چې ایمان لري څوک دا د غیرت وینا فایده نه کړي بې غیرتو لره په دې وینا هغه پوهېږي چې ایمان لري څوک پننګ د دین کفن پسر محمد امین پننګ د دین محمد امین پننګ د دین سبحان الله غازی د کشمیر مجاهد اعظم حاجی محمد امین رحمت الله علیه محمد امین پننګ د دین کفن پسر تړلی محمد امین پننګ د دین کفن پسر تړلی محمد امین تخته خو به نه کنه بس نور غم مه کوئ کښېنه خو یو جیبو ته خیال ساتئ تیاره ده او نور غم مه کوئ ګورئ انشاءالله چې هر یو ته به آواز در رسېږي انشاءالله محمد امین پننګ د دین کفن په سر تړلی ورسره هغه روانېږي چې ایمان لري سبحان الله حضرت علی شیر خدا میدان ته ورغی رسول الله علیه السلام لاسونه وچت ای رب کریمه خدایه د بدر په میدان دی ګلونه رانه جدا ای الله د احد په میدان باندې خسته ګلونه دې رانه جدا رب کریمه علی امداد وکړه علی شیر خدا چې میدان ته ورغی دا کافر ورته وایي دا عمرو ابن عبد ود ورته وایي ای علي واپس شه ته ډېر وړوکی یې زه ډېر غټ پهلوان یم او د میدان نه به ناخاد او نامراد لاړ شي علي شیر خدا ورته وایي اوس په پته ولګېږي ته ډېر غټ پهلوان یې او ما ته وایې چې ته وړوکی پهلوان یې میدان نه به نامراد لاړ شي اوس په پته ولګي پهله ګزار ته وکړه وروسته ګزار به زه وکړم سبحان الله پهله گزار تو کا داسې نه ده بقامت کهتر بقیمت بهتر ډېر کرته یو سړی وړوکی وي لیکن ډېر قیمتي وي د دنیا غرونه چې دي نو ډېر لوی لوی غرونه شته لیکن دا ګوره واوره کوی تور غر وړوکی دی خو د خدای په نزد ډېر عظیم ترین غر دی سبحان الله سبحان الله سبحان موسی ته وایي موسی پڼې دې وباسه په دې مبارک غر باندې چې راځې داسې نه ده یو سړي ته به په کم نظر باندې نه ګوري او سادی بابا وایي الشاة نصیفة ګډ وړوکی دی پاکیزه دی د خوراک دی والپیل جیپتن پیل چې دی پیل پیژنئ اتی ډېر غټ دی لوی تمبو دی خو مردار دی هېڅ کم نه دی وایي چې غټ یاسې لټي چې نری یاسې زبنې سبحان الله حضرت علی شیر خدا ورته وایي چې ته ډېر غټ پهلوان یې مخکې ته ګزار کوه مخکې ته ګزار وکړه لیکن دا کافر داسې توراتو شولو او بیا دا تورې داسې اوچته کړله په علي شیر خدا باندې راګزار د رسول الله دعا ور ورسېده د رب کائنات امداد در ورسېدو چې الله در سره مل وي رحمانه که لښکر در سره وي یکتلهای سبحان الله د دې کافر دا ګزار څه دستار بندۍ ونیولې څه ټوپۍ ونیولو
سردالي ورطوني ولو دا رسول الله دعا دا الله امداد رائے حضرت علی شیر خدا رب کائنات کو ساتلو سبحان اللہ حضرت علی شیر خدا ورطوی وہ زمان نمبر دے تسبیح پلاس کے پر جمعات کے ناستل مزہ کبھی تورا پلاس کے پر میدان کے ادرے دل مزہ کبھی علی شیر خدا ورطا دمت دا تورا دسی دسی کرنے جوابی ترکی بترکی دیتے دسی تورات اوے ورطوی تبا حسن و جمال خیش مستی تبا حسن و جمال خیش مستی علی باتے ذوالفقار شد مست جدا سے کہ اللہ اکبر چه کافر دلته وویل توره کې لاندې ورته د پاوټي ټنډۍ کې جوړه شوه سبحان الله د دستار کماله مولیدو د رسول الله د دعا کماله مولیدو د الله د امداد دی چې الله چا سره امداد کوي واه واه ماشاءالله دا ماشومان ته مولوي صاحب محترم دی دا خو د مولوي صاحب بچي دي روحاني بچي دي که دستار بندی بکیږي دعا بکیږي دا علما ورته په مینه باندې وګوري وستا په سترګو کې اثر دی کراته وګوري د سرو زرو ماشومان سبحان الله چې په مینه دې ماشوم ته وګوري په دې نظر کې کمال په دې یو نظر کې دوه ګنټې تقریر دی لیکن ټایم نشته زما عزتمندو حدیث کې راغلي داخلي حدیث وایم بیا ما خانو حدیث کې راغلي رسول الله علیه السلام فرمایي ان لله اهلین من الناس بشك الله لر أهلين من الناس دخلكم قالوا من هم يا رسول الله صحابه پختنو يا رسول الله دا أهلين سوق رسول الله فرمای أهل القرآن دا أهل القرآن چې د أهلين سمانا موږ تاسو په دې عرف کې یو بل ته وایي دا پلانې سړی چې دی د دې پلانې خاص سړی دی د کور سړی دی داسې وایي دا پلانې سړی دومره ورته ګران دی چې خاص سړی دی د کور سړی دی همرازی دی نو دا قاري دا عالم د الله اهلین دی دا اهلین دی الله لرا من الناس د خلقنا رسول الله فرمای اهل القرآن دا د الله خاص خلق دی او بیا رسول الله نور تفصیل کوي هم اهل الله دا اهل الله دی او بیا رسول الله بیا وایي وخاص وقته دا خاص خلق دا الله تبارک وتعالى سبحان الله او تاسو ګورئ دا زما خبره نه دا د رسول الله خبره ده دا علماء کرام دا حافظان دا خپل وروسته به تاسو تلاوتونه ووایئ دا داسې کتاب دی او بیا به انشاءالله زما عزتمندو دا اهل الله دا الله والا خلق دا الله الله خدای باندې دا ډېر ګران دي رسول الله فرمای اکرموا حملة القرآن تاسو کرام کوئ دغه چا چې قرآن عظیم دی په زړه کې ځای ورکړی ومن اکرمه فقد اکرمني رسول الله وایي چې چا اکرام د دې حافظ د دې طالب د دې عالم وکړلو د زما قدر وکړلو رسول الله وایي زما قدر احترام چې وکړو فقد اکرم الله خدای به د دې سړي اکرام وکړي سبحان الله سبحان ارشاد الطالبین کې لیکلي دي یو عالم چې په یو لار راشي یو عامي سړی مخې ته ورته راشي السلام علیکم مولوي صاحب محترم په خیر راغلی په دې عالم باندې سلام وکړي وایي د قیامت په ورځ به په دې عامي سړي باندې الله سلام وکړي سبحان الله سبحان الله وایي په یو مخ باندې سل مخونه پالل کېږي سبحان الله په یو مخ باندې سل مخونه پالل کېږي او په یو مخ باندې سل مخونه خوږېږي وګورئ دا د رسول الله د مخ نه د ډېر قدر احترام به کوئ لسان الفقراء سیف الرحمن انشاءالله دا د عالمانو ژبې د خدای توی دي ځان کې ساتئ ما پسې یو بدماش چا راوستی و وی دلته یو ملا دی ډېر تنګ یو کله وایي کونترې مالې زه کله وایي دلته مو ودرېږي یو بدماش یې راپسې راوست څادر کې دا بله راته دې ملګري چې دا شی داسې ده څادر یې اچوئ ما پسې خلک راغلی بس څوک مېلمه دی چې داسې دی وکتل ما ته وکتل او ما هغه ته وکتل بس هغه سر د دیوال نه داسې
هغه چا چې راوستلی هغه پسې ورغله غلی خدای دې خوار که ستا داسې داسې دا خو باچا ولې پیسې پیسې تا راوستی دا خو زموږ د ټول کلي چې دا دی او تره دی راسکي ته سړی بیا پوټه شو ما هېڅ ستا چې راشي جګړه ده چې راغلم هغه ته هایې لاندې کړی دی دی بیا پاس کې ما یې دا یو علي طاقت یې نه دی لیدلی لسان الفقراء سیف الرحمن دا د علماو ژبې د خدای پیرې دي که ویې ویلې ټینډۍ مینډۍ به لیکي هغه بدماش ورته وایي ما ته مستعمله لکه مې وهه وایي پرېږده زه دا د رسول الله وارثانو پسې زه راوستی یم دا چې زه د یې له ګوټه کوم دا اوس مونږ غر کوي دا خو علیمان دي فقیران دي د خدای پاک دوستان دي دا اوس مونږ پې غر کوي مونږ خو وایي بدماشي کوو خو چا سړی کوو دې دا خو نیکان خلک دي ما دې سړی ډېر هوښیار بیا مې ته خلاص کړم خو وایي زه خیر زما عزتمندو وایي ملا صاحب چې به تا له بد خوایي که ملا ستا په غم شریک دی که باور کې